عنوان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. عزت مندو نوجوانانو د سورة مؤمنون اولنی لس آیتونه هغه مونږ تلاوت کړو. دا سورة المؤمنون چې په کم دور کې په کم وخت کې نازل شوی دی، لکه چې هغه حالات زما او ستا مخې ته نو یقینا چې مونږ ته بیا د دې کامیابی هغه تصور هغه بیا مونږ ته واضح وي. یو طرف ته د مکې ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه صحابه کرام ظلم دی، زیاتې دی، صحابه کرامو ته په مختلفو طریقو باندې تکلیفونه او مصیبتونه رسولی شي، او یو طرف ته دومره سخت صورتحال دی چې په مسجد حرام کې هم دی د جمع سره مونځ نشي کولی. د بلال رضی الله تعالی عنہ، د خباب او د خبیب رضی الله تعالی عنہ هغه سیرت هغه زما او ستا مخې ته دی. یو طرف ته ضرور او ضرور جنگ دی، د پلار او د زوی جنگ دی، پلار زورور دی او زوی چې کم دی نو هغه کمزوري دی. داسې قسمه صورتحال دی، داسې قسمه خبرې دی. او بل طرف ته مسلمانان دي، هغه مسلمانان چې په معاشره کې مقابله نشي کولی، هغه مسلمانان چې د خپل کورونو نه ایستلی شوي دي، د خپل بچی ته نه پاتې شوي دي، خپل هر څیز د هغې نه پاتې دي. نو په دغه صورتحال کې په دغه وخت کې الله تبارک و تعالی اعلان وکړو قد افلح المؤمنون، یقینا چې کامیاب دي مؤمنان. اوس کامیابی هغه زما او ستا په ذهن کې څه ده او الله پاک کامیابي څه ته وایي؟ زما او ستا په ذهن کې خو کامیابي دې ته وایي چې سړی سره چې کم دی نو ښه موټري، ښه بنګلې ورسره، ښکلې سورلي ورسره او ښه بینک بیلنسي او څه چې د په زړه کې راځي بس هغه کې د دنیا کې یو ښه حیثیت، یو ښه نوکري، یو ښه افسري، یو ښه بزنس سړی ته ملاوي نو سړی وایي یاره دا سړی کامیاب شو. خو حقیقت دا دی راځي چې نن مونږ ووینو، مونږ وګورو چې الله تبارک و تعالی کامیابي څه ته ویلې ده. الله پاک د چا دپاره اعلان کړی چې قد افلح المؤمنون، کامیاب څوک دي؟ هغه خلق دي چې چا ایمان راوړی دی، مؤمن دی، ایمان یې راوړی دی. ایمان څه ته وایي؟ یقین ته وایي چې په الله تبارک ایمان، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان د یری او د امید په منځ کې دی. یو طرف ته ما او تا د الله تبارک و تعالی نه یریږو، په خپلو ګناهونو باندې به شرمسار یو، خپل ګناهونه به راته مخې ته وي، خو بل طرف ته به زما او ستا امید هم د الله تبارک و تعالی نه وي، لکه څنګه چې الله تبارک و تعالی فرمایي نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. وی زما بندگانو له خبر ورکه چې زه غفور الرحیم هم یم، خو زما عذاب ګوري هم دردناک عذاب دی. نو الله تبارک و تعالی اعلان وکړو قد افلح المؤمنون، مؤمنان کامیاب دي. څوک دي؟ په دې ځای کې الله تبارک و تعالی د کامیابو خلقو صفتونه بیانوي. الذین هم
فی صلاتهم خاشعون هغه خلق دي چې دی په خپل منځونو کې یریږي د الله تبارک وتعالی نه. منځ د دین اسلام ستن ده. د دین اسلام په 5 ارکانو کې یو اهم رکن چې دی نو هغه منځ دی او دا منځ معراج المؤمن ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی. د مؤمن معراج دی، د مؤمن د الله تبارک وتعالی سره ملاقات دی. مؤمن او مسلمان هغه چې منځ کوي نو هم فی صلاتهم خاشعون د په زړه کې به هم د الله تبارک وتعالی یره پرتی دی، به د الله تبارک وتعالی نه یریږي او د جسم به هم د الله تبارک وتعالی نه یریږي. او د دې لپاره فقهای کرامو علماء کرامو هغه چې کم دینو چې منځ تکي نو ځکه د دې نه منع کړی دا چې ته په منځ کې یو خوا بل خوا وګوري ځکه چې توجه خرابېږي. ښکاره خبره ده کله چې مونږ او تاسو د یو پولیس یا د افسر یا د MPA دفتر ته لاړ شو نو چې د هغه سره خواته څوک کینی د هغه سره ملاقات کوي نو د اخوا د خوا نه ګوري بلکې مکمل مخامخ چې کم دینو د چا سره چې ته ملاقات کوي هغه افسر ته هغه ته مخامخ ګوري او کچې فرض کدي اخوا د خوا ګوري نو په هغه باندې بدل کی. ولی ته مال راغلی دلته کته بل چاله راغلی دغه ځای چې دی دغه کور چې دی دغه دفتر چې دی دغه سړي دفتر دی نو ما او تا په منځ کې چاته ولاړ یو الله تبارک وتعالی ته. نو الذین هم فی صلاتهم خاشعون د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خوا بل خوا د کتونه هم منع کړی ده، د دې وجنه تلقیدونه هم منع کړی ده، د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په منځ کې د دې هم منع کړی ده چې انسان د خپل کپلو سره لوبي کوي، د خپل کپلې رانغالي. ځوځلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ولیدو چې منځ کو او په منځ کې د خپل ویختو سره لوبې کولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل لو خشعت قلبه خشعت جوارحه کوچری د زړه د الله تبارک وتعالی نه یریدي نو د اندامونه به هم د الله تبارک وتعالی نه یریدلو. نو ما او ته تداوی چې الذین هم فی صلاتهم خاشعون چې دی په خپل منځونو کې یریږي د الله تبارک وتعالی نه چې الله تعالی ته ودریږي نو رنگ به تک سیل شي. د علی رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې کله به د منځ ته ودرېدو کله چې به د اودس وکړو نو رنگ به تک سیل شو. چاته تاسو کو دا کیفیت تر باندې ولې راځي وې دا ځکه چې زما د خپل رب سره زما د خپل الله تبارک وتعالی سره ملاقات دی. نو الذین هم او بیا مؤمنانو منځ یقینا چې مونږ او تاسو ته د صحابه کرامو هغه منځونه هغه مخ ته پراته دي. یو صحابي دی دا هغه په خپه کې غشې تللی دی د جهاد په دوران کې او هغه دا وایي چې کله زه منځ ته ودرېږم او منځ کې ښه منځ ته ورسم نو دا غشې زما نه بیا لرې کې زه بیا په دې باندې نه پوهېږم چې ما ته څه قسمه تکلیف را رسي. ځکه ولې دا وجه څه ده نن خو زما او ستا منځ هغه داسې دی چې مچ هم نشو برداشت کولی او ماش هم نشو برداشت کولی ځکه چې هغه یره وکنه د الله تبارک وتعالی په دې کې ځان له یو خوند دی او ځکه د دې تهجد په باره کې د دې قیام اللیل په باره کې علامه اقبال ویلو واقفه اگر لذت بیداری شب سے اونچی ہی سریا سے بھی یہ خاک پر اسرار وای کوچره ته د شپې د بیدارۍ د خوند نه خبر شوي نو دا د سوریا ستوري نوم چې کوم د خوند اوچت دی. نو مؤمنان څوک دي الذین هم فی صلاتهم خاشعون هغه خلق دي چې دی په خپل منځونو کې یریږي د الله تبارک وتعالی نه. دویم صفت الله تبارک وتعالی بیانې والذین هم عن اللغو معرضون هغه خلق دي چې د فضل کارونو نه ځان ساتي. لغو څه ته وایي؟ فضل کار. فضل کار څه ته وایي؟ هر هغه کار چې د هغې نه د دنیا فایده شته او نه د آخرت فایده شته. ها یو کار ناجایز دی نو که د دنیا فایده پکې وي نو بیا ناجایز دی، ښکاره خبره ده. خو هر هغه کار چې هغه جایز دی نه د دنیا څه فایده شته او نه د آخرت څه فایده شته. لکه مثلا موبایل دی، په موبایل کې ته ټوله ورځ لګیای یقینا چې د موبایل در اخیستل خو جایز دی، په دې کې خو شک نشته، خو چې ته ټوله ورځ گیم کې نو ښکاره خبره ده چې د دې څه فایده ده. هم عن اللغو معرضون او بیا گیم هم هغه داسې گیم چې کوم د پبجي او د بل او د بل په نوم باندې چې په هغې باندې هغې کې چې کوم چې د بوتانو ته پکې سجدي نو ښکاره خبره ده
ما خو په خپله نه دی کړی نه ماته خبر، بلکې د علماء کرامو هغوی به چې کوم دی نو فتوا ورکړې ده چې د دې دا کول حرام دي، ناجایز دي. که اسم کې هم دی نو ولې دا د وخت ضیا نه ده څه، ولې دا وخت ضایع کول نه دي څه. یا دغه شانتي نور والذین هم عن اللغو معرضون، کم کارونه چې انسان کوي، که دا کرکټ میچ دی، که دا بل دی، که بل دی، که بل دی، هر شیز چې دی، که دا لډو ده او که دا بل گیم دی او که بل دی، په دې ټولو کې د ټولو نه لوی شیز څه دی؟ هغه د وخت ضیا ده. په دې باندې زما او ستا ټیم ضایع کېږي، زما او ستا دا وخت ډېر زیات چې کوم دی نو هغه قیمتي دی. او ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ. وایي دوه نعمتونه داسې دي چې ډېر خلق د دې په باره کې په تاوان کې دي. یو صحت دی، روغوالی دی، او دویم فراغ دی، فارغ وخت دی. نو چې زما او ستا سره وخت دی، نو یو عالم وی چې په ما باندې د روټۍ د خوراک دا وخت هم چې کم دی نو ډېر زیات دی، ځکه چې دا وخت خو زمانه د الله تبارک وتعالی د عبادت نه بغیر تیریږي. په دې وخت کې خو زه ذکر نشم کولی، په دې وخت کې خو زه د قرآن تلاوت نشم کولی، په دې وخت کې خو زه مطالعه نشم کولی. نو دا کار هم په ما باندې ډېر زیات ګران دی. نو د مؤمن وخت، زما او ستا وخت، هغه خو ډېر زیات قیمتي دی. په دې لږ وخت کې مونږ الله تعالی راضي کولی هم شو او الله تعالی ناراضه کولی هم شو. په دې لږ وخت څومره ژوند دی زما او ستا، والله عالم چې څومره وي. خو که د دنیا د قانون مطابق، د دنیا د طریقې مطابق وګوري، نو چې ډېر سړی امید کوي چې 50 کاله دي شي، 60 کاله دي شي، خیر دی. خو دا وخت په دې باندې زما او ستا هغه د آخرت ژوند جوړیږي او هغه خرابیږي هم. نو والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنان څوک دي؟ کامیاب خلق څوک دي چې دی د لغو او د فضول کارونو نه خپل ځان بچ کوي. او دریم صفت الله تبارک وتعالی بیانوي والذین هم للزکات فاعلون، او هغه خلق دي چې زکات ورکوي. زکات په عربی ژبه کې وایي پاکوالی ته، صفایۍ ته وایي، چې خپله پاکي کوي. نو یو زکات خدا هم دی، دا کم چې مونږ د مال نه ورکو، چې د نغدو پکې په 1 لاک کې چې کوم 2,500 روپۍ 40 روپۍ ده، او یا په سونه کې د هغې خپل نصاب دی، د څاروو د ځناورو هغه خپل نصاب دی. خو دلته الله تبارک وتعالی یؤدون الزکات نه دی ویلي، بلکې ویلي دی چې للزکات فاعلون، خپله پاکي کوي. خپله پاکي څنګه؟ مطلب یو خو د ټول نه اولنۍ پاکي چې ما او تا ته کم په نظر باندې راځي چې هغه د جسم پاکي ده، جسم هم د صفا دی، وجود هم د صفا دی. او بل تزکیه نفس دی، د خپل نفس د ګناهونو نه پاکي، د خپل نفس کنټرول کړی دی. او زما او ستا د ټول نه غټ دشمن هغه شیطان په خپل ځای باندې، خو زما او ستا د ټول نه غټ دشمن هغه نفس دی، ځکه چې دا شیطان هم د نفس گمراه کړو. شیطان چې وی چې انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، چې الله تبارک وتعالی ورته حکم کړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه، او شیطان وی چې زه دنه غوره یم، چې د اور نه پیدا کړم او د خټې نه پیدا کړی دی. نو دا شیطان چا گمراه کړو په دې ځای کې؟ دا زما او ستا د خپل نفس دی، او د ټولو لوی دشمن هغه زما او ستا دغه خپل نفس دی. نو دا نفس خپل نفس پاکي، خپل اخلاق پاکي، خپل کردار پاکي. مؤمنان مسلمانان چې کوم خلق څوک دي کامیاب دي، نو دا خلق دي نو خپل نفس د ګناهونو نه، د غلطو کارونو نه، د دروغو نه، د غیبت نه، د چغلۍ نه وغیره د نور چې کوم سر قسمه غلط کار چې دی، نو چې د هغې نه دی خپل ځان بچ ساتي. نو دې ته وایي هم للزکات فاعلون. او بل صفت الله تبارک وتعالی بیانوي والذین هم لفروجهم حافظون، دا هغه خلق دي. مؤمنان څوک دي؟ د مؤمنانو صفات شروع دي. یو صفت الله تبارک وتعالی دا بیان کو چې هم فی صلاتهم خاشعون، په منځ کې یریږي، د فضلو کارونو نه ځان بچ کوي، پاکي اختیاري. او والذین هم لفروجهم حافظون، هغه خلق دي چې د خپلو شرمګاهونو، د خپلو عورتونو حفاظت کوي. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر بیبیانې یا هغه څوک چې دی مالکان دي د هغې په باره کې فانهم غیر ملومین، دی ملامت نه دي. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، چا چې د دین علاوه بل لار ولټوله نو همدغه خلق زیاتی کوونکي دي. په اصل کې انسان
ما او ته چې الله تبارک وتعالی پیدا کړی یو نو د انسان څنګه چې خوراک ضرورت دی، څنګه چې اوبه ضرورت دی، دغه شانتي خواهش هم د انسان ضرورت دی او د هغې د پوره کولو دپاره الله تبارک وتعالی طریقه هغه ښودلې ده چې هغه د نکاح طریقه ده. نو په دغه نکاح په طریقه باندې هغې باندې به چې کوم دی نو خپل خواهش هغه پوره کوي. او بل دا چې دا د نسل انساني زما او ستا د انسانانو د نسل د بقا او د باقی پاتې کېدو د هغې سبب دی، د هغې ذریعه ده. نو الله تبارک وتعالی چې دلته د مؤمنانو صفت بیانوي نو بس د دې نکاح نه علاوه فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، چا چې د دې نه علاوه بل لار ولټوله نو همدغه خلق زیاتی کوونکي دي. نو بس ما او ته ښه پوهېږو په دې خبرو باندې چې د دې څه مطلب د نکاح نه علاوه بل هر څه لار چې ده، هر قسمه طریقه چې ده، فاولئک هم العادون. بل صفت الله تبارک وتعالی بیانوي چې والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، هغه خلق دي چې دوی د خپلو امانتونو او د خپلو وعدو خیال ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې لا دین لمن لا عهد له، د هغې سړي دین نشته د چا چې وعده نشته، د هغه سړي ایمان نشته لا ایمان لمن لا امانت له، څوک چې د امانت خیال نه ساتي. امانت څه ته وایي؟ زما او ستا په مشهوره اصطلاح کې ما او تا چې کوم مطلب اخلو هغه دا هم دی، دا هم د امانت یو قسم دی چې تا له چا پیسې درکړي، روپۍ دله درکړي او تا ته وایي چې دا د ځان سره کېده او چې کله زما په کار شوي نو ماله به یې راکړي، نو دا هم امانت دی. د دې هم بیخي په هغې طریقه باندې څنګه چې تاله درکړي دي د دې واپس کول دا زما او ستا باندې فرض دي او لازم دي. دا امانت دی. د امانت یو قسم هغه دا دی. خو د ټولو نه لوی امانت هغه چې زما او ستا سره دی، هغه زما او ستا داسې چې ما ته ښکاري که دا زما د خپل جسم دی، که دا زما حیثیت دی، که دا زما کپړې دي، که دا زما پیزار دی، دا هر څه چې چا راکړي دي الله تبارک وتعالی راکړي دي، په دې کې هیڅ څه کم نشته. نو دا زما سره امانت دی. لکه څنګه چې تا مال روپۍ راکړې او ته ما ته وایې چې واپس پرې راکې، نو هغه شانتې دا چې څه راکړي دا الله تبارک وتعالی راکړي دي. نو چې الله راکړي دي نو دا زما سره امانت شو. نو چې امانت شو نو په امانت کې چې خیانت کوي نو هغه څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد مطابق چې آیت المنافق ثلاث، په یو روایت کې چې 4 د منافق سړي 4 نښې دي. یو دا چې اذا حدث کذب، کله چې خبرې کوي نو دروغ به وایي. دویم واذا عاهد غدر، کله چې وعده وکړي نو وعده خلافي به کوي. او کله چې دی چې کوم دی نو کله چې خبرې کوي نو دروغ وایي، کله چې وعده وکړي نو وعده خلافي کوي، او چې کله ورسره څوک امانت کې دي نو په امانت کې خیانت کوي. او په یو روایت کې دا دي واذا خاصم فجر، کله چې د چا سره جنگ شو نو بیا کنځلې کوي خلقو ته. واذا خاصم فجر، دا صفتونه چې په چا کې وي نو راځئ چې نن مونږ خپل ځان ته وګورو چې آیا په دې صفتونو کې چېرته په ما کې خدا موجود نه دی. نو خبره مو کوله د امانت خبره مو کوله، نو دا هر څه چې دي دا زما خپل نه دي. که زما خپل وي نو بیا به زما او ستا خپل اختیارو. ښکاره خبره ده چې مونږ مشرانو اکثر داسې وي چې کشرانو له روپۍ ورکي، پیسې وله ورکي، ورشه لکه بازار ته او سودا راوړه، چې دی واپس راشي نو تپوس ترې کوي هلکه تاله ما دومره پیسې درکړئ، خطا خو دومره سودا راوړه، نورې پیسې دې څه کړئ راکه واپس. ولې ته ولې تپوس کوې؟ ځکه چې تا ورکړي دي. نو دغه شانتې چې زما د خپل جسم، زما د خپل ځان، زما د پیسې، دا هر څه چې دي نو دا الله تبارک وتعالی راکړي دي. نو چې الله تعالی راکړي دي نو الله تعالی به د دې په باره کې به الله تعالی زما او ستا نه تپوس کوي. نو دا هم امانت دی او دا هم امانت دی. المجالس بالامانه، مجلسونه هغه چې کوم دینو په امانت سره دي. نو چې تا ته چا په مجلس کې خبره وکړه نو دا هم امانت دی، بل چاته به نه کې. او یا تا ته یو سړي خبره وکړه او د اخوا دې خوا وکتل چې څوک خوشته دی نه، نو دا هم د دې خبرې نښه ده چې دا خبره دی صرف تا ته کوي او بل چاته نه کوي.
نو چې بل چاته نه کوي نو دا امانت دی. وعهدهم راعون او دی د خپلو وعدو چې کم دی نو خیال ساتي. وعده هغه د ټول نه غټه وعده هغه خدا ده چې ما او تا کله چې دا کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا وعده مونږ د الله تعالی سره کړې ده. نو چې د الله تعالی سره مونږ وعده کړې ده نو په دې وعده کې زما او ستا خپل اختیار ختم شوی دی. لا اله الا الله چې بل الله نشته او محمد رسول الله مونږ هغه ته خپل پیغمبر ویل دي، نو زما او ستا د ژوند طریقه هغه د الله رسول او د هغه د طریقې مطابق پي. نو دا هم مونږ وعده کړې ده. او وعده دا هم ده چې کله تا د چا سره وعده وکړه چې هلکه پلانکي ټایم باندې بزو او پلانکي طرف ته بزو، نو ښکاره خبره ده اکثر خلق د ناجایزه کار مړه ما ورته ویلی دي چې فلم لبزو فلم بګورو پلانکي ځای ته میلستې هلته اول ته بزو، واده مې ورسره کړی د اوس واده نشم ماتولی. نو دا واده درته نه یادي ښه هم لاماناتهم وعهدهم راعون چې کله تا واده کړی د چا سره د یو چا جایز کار دی او هغه چې کوم دی نو ته دا کې نو دغه واده یادوي چې ته اول خو چې اراده دې نشته نو مه کوه واده، څه زور در باندې د چا نشته، بس ووایه ورته بس نه کوم نشم تللی د سره. خو چې کله دې ورسره واده وکړه نو بیا به خپله واده هغه سر ته راسئ. وعهدهم راعون او د خپلو امانتونو او د خپلو وعدو خیال ساتي. والذین هم علی صلاتهم یحافظون مخکې هم الله تبارک و تعالی ذکر وکړو چې هم فی صلاتهم خاشعون د خپلو منځونو کې یریږي انفرادي منځ یادي. دلته وی هم علی صلاتهم یحافظون د خپلو منځونو حفاظت کوي. د حفاظت څه مطلب دی؟ د حفاظت مطلب دا دی چې منځ د خپلو ټولو ارکانو د خپلو ټولو شرایطو د هغې سره په خپل وخت باندې کوي، دا نه چې د منځ نه ځان خلاصوي، دا نه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د منافق سړي نښه دا بیان کړې ده چې دی به ناستي ناست پي فارغ به ناستي او انتظار به کوي چې کله د اخرنی ټایم شي د مازدیګر مونځ دی او چې کله اخرنی 5 منټه پاتې شو بس ونقره کنقر الدیک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې ټونګي ووخي لکه څنګه چې بانګي ټونګي وخي. نو دا د منافق سړی نښه ده. کفر اسکا د مونځ په ما باندې بوج دی نو ښکاره خبره ده چې دا خو بیا چې کوم مونځ نه دی، دا خو هسې په خلق په پښتو کې وي په زور باندې کلي نه کېږي. زمونږ داجي دی الله پاک وبخي هغه به اکثر په کور کې یو کس هغه به یادو وی هغه چا راوستو جومات ته تبلیغ والا ورپسې تلي او جومات ته راوستو په جومات کې پې مونځ وکړو نو چې دوا وکړه نو هغه وی چې یا الله د زور مونځ او قبول یې مه کړي. نو چې ما او تا دلته ناست یو او ښه اخیره ګړی ته ګورو نه مړه ورې لا ټایم خوشتي او په اخرني ټایم کې بس چې کوم یو څو دغه مو والي ټونګې مو والي. نو داسې مونځ خو انسان ته بیا چې کوم دی نو خیرې کوي، داسې مونځ انسان ته وي چې الله دې تباه برباد کا لکه څنګه چې د زه تباه برباد کړم. نو دا صفتونه چې په چا کې اولئک هم الوارثون دغه خلقو هم دی وارثان دي. او د کوم ځای څه به وله ورکوي؟ وارث چاته وي چې کله پلار مړ شي نو د زوی چې کوم د وارث دی د پلار مال د زوی ته پاتې شو نو الله پاک په دې له څه ورکوي؟ الذین یرثون الفردوس هغه کسان چې الله تبارک و تعالی به دې فردوس ورکوي، جنت الفردوس الله پاک دې موږ ټولو له راکړي. هم فیها خالدون او بیا همیشه د پاره به دي په جنت کې د همیشه د پاره به وي. موږ او تاسو هر یو کس دا وایي چې زه جنت ته ځم، وایو که نه وایو؟ الله پاک دې مرتبوزي، الله پاک دې په جنت کې مونږ ټول یو ځای کی. خو راځئ د دې صفتونو کې خپل ځان وګورو. الله پاک مخکې اعلان وکړو قد افلح المؤمنون مؤمنان کامیاب دي او په آخر کې سرټیفیکیټ ورکو چې الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. دا صفتونه چې په چا کې لس صفتونه، یو دا چې په منځ کې عاجزي ده، په منځ کې یره ده د الله تبارک و تعالی نه، دویم دا چې د فضلو کارونو نه ځان ساتي، دریم دا چې زکات ورکوي، څلورم دا چې د خپلو شرمګاهونو د خپلو عورتونو حفاظت کوي، او بل دا
چې د خپل امانتونو او د خپل وعدو خیال ساتي نو او بل دا هم علی صلاتهم یحافظون چې د خپل منځونو حفاظت کوي نو دغه اولئک هم الوارثون دغه کسان وارثان دي الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون او دی له الله تبارک وتعالى جنت الفردوس ورکی همیشه د پاره بدی په دغه جنت کې نو راځي چنن په دې ځای باندې ليله القدر شپه ده ته الله تبارک وتعالى سره وعده وکړو چې کم تیر شوی ژوند دی هغه خو تیر شوی دی خو چې دا صفتونه مونږ په خپل ځان کې پیدا کو یو کې دي شي کو دوه کې دي شي کو ټول کې دي شي څومره وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسان ته نه ملاویږي مګر څه دپاره چې دی کوشش کوي نو په ما او تا باندې کوشش دی او ښکاره خبره ده چې کله زه جنت ته د تلو په لار باندې ور روان شم نو الله پاک به مې جنت ته ورسوي که زه جهنم په لار باندې ور روان شم نو الله تبارک وتعالی به مې بیا جهنم ته رسوي الله تبارک وتعالی دا صفتونه په مونږ کې پیدا کړي او الله تبارک وتعالی دې زمونږ او ستاسو دا عبادتونه دا روجې او دا تراوی دا هر څه الله تبارک وتعالی په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین